رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل خوب لیدل. خوب کې ولیدل، صحیح بخاري کې حدیث دی، حدیث لیدل پروت او دا حدیث په نورو کتابونو کې شته چې ما خوب کې ولیدل چې ما په لاس کې دوه بنګړي کړي غټ بنګړي د سرو زرو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما بنګړي په لاس کې ولیدل نو وایي زه وایي ډېر خفه شوم، ځکه چې بنګړي وزنانه چې زموږ په علاقه کې په دې وخت نو وایي زه په سوچ کې او بیا زر زما په لاسو کې څه کوي سره زر دا خو ښځو لپاره دي، سړو لپاره نه دي. نو وایي زه چې کله فکرمند شوم نو ما ته وویلی شو چې دا پوک وخت جبریل علیه السلام ورته پوکې ورکړې نو دا خو د زرو بنګړي خو په پوکې باندې دي، خو په زور باندې په زور سره نو وایي ما داسې پوکې ورکړې شو چې داسې مې کړ نو هغه راواله طفاره زما د لاس نه والوتې. مطلب دا دی چې دا دومره کمزوری شی دی، کمزوری د چا دعوا په ختم نبوت باندې د تار عنکبوت په شان چې په پوکي باندې راځي، د دې هېڅ قوت او طاقت او حیثیت نشته. نو وایي ما وایي چې دا څه دي؟ صحابو تپوس وکړو چې یا رسول الله دا دوه بنګړي څه وو؟ وایي چې دا هغه دوه دروغجن دي چې اوس هغوی د نبوت دعوه کړې ده. یو په یمن کې و هغه وخت د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په حیات مبارک کې اسود عنسی د هغه نوم، او یو په یمامه کې و چې هغه د سعودي عربستان په مشرق کې د ریاض د دې علاقې سره داسې ښکته ده، ټوله شګن ریګستان دی، خو یمامه په دې کې بیا ډېره ښه خاوره ده، د سمندر په غاړه ده، باغونه هم پکې ډېر دي، فصلونه هم ډېر دي. یو د هغې و د یمن د هغې کاذب نوم و اسود عنسی، او د یمامې د هغې کاذب نوم و مسیلمه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا دي او دا دواړه د خدای ذکر ده. نو هغه یو د پیغمبر علیه السلام په ژوند کې د هغې په حیات مبارک کې قتل شو اسود عنسی، او چې چا قتل کړی و د هغه نوم و فیروز دیلمي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خاصه فیروز چې کله دا خبر راغی چې فیروز قتل کړی، پیغمبر علیه السلام فرمایي فیروز کامیاب شو، ویې ګټله، فیروز وګټل، دومره خوشحال شو. او دا بل چې و مسیلمه، نو دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه، دی د ابوبکر صدیق صاحب په زمانه کې قتل شوی. د ابوبکر صدیق صاحب دور خلافت سره پاسه 2 کاله دی، په هغې کې چې کوم غټ جنګ شوی دی هغه دا شوی د دې کسانو سره چې دا کس نن سبا هم ځان ته مسلمانان وایي، د ټولو مشرکینو کافرو نه اولنی جنګ صدیق اکبر چې کړی دی نو هغه د دې سره کړی، مسیلمه سره، مسیلمه کذاب. دی یو ځل مدینې منورې ته راغی،